بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه سقي الماء او كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای پټولو صدقو کې بهترین صدقه چې دا سقي الماء هغه په خلق باندې وبس کول. تاسو ته پته وا چې دا څومره علاقې چې متاثر شوي دا سیلاب چې راغلی باغی کې خصوصا په علاقه چغرزی کې ډېرې علاقې داسې دي چې د هغې د اوبو ټول نظام اکثر سیلاب وړی دی، پیپانې ورله وړي دي، خلقو ته انتهایی د اوبو تکلیف دی. د چغرزو په علاقه مونږ ته چې کومو کسانو پیسې را لیږلې وي مونږ په هر مد کې لګولي دي، خو نن ما دا یوه اراده وکړله چې خپله چغرزو هغې علاقې ته لاړم. ای د جمیل امیر صاحب او مولانا صالح صاحب، مولانا قریب الرحمن صاحب، مولانا صاحب دی ټول ولاړ دي. دی د یوې علاقې سروې کړې وه، د دې شمنال نه بره وړک دغه ټوله علاقه چې د هغې سروې کړې وه. نن تقریبا مونږ هغې له یو ګاډی پیپ راواغستو راللو. انشاءالله دام اراده ده، دام عزم دی چې دغې ټولې علاقې ته به انشاءالله فردن هر کور ته د اوبو کوشش کوو. انشاءالله لږو ورځو کې به تاسو وینئ انشاءالله چې هغې علاقې ته به دا نظام پوره شوي. بیا مې دا درخواست دی چې کم خلک دی علاقې ته خپله باندې راتلل غواړي او د خلکو دا لږ تکلیف وویني، دا به ډېره بهتري. ځکه زنانه په منګو باندې اوبه وړي او د اوبو انتهایی تکلیف دی ورته. نو نن مونږ په هغې مد کې یوه شروع وکړله. الله دې قبول کې خپل دربار الهي کې، او چا چې تعاون کړی دی انشاءالله نن به د هغې روپۍ تاسو د پیپ او د اوبو په شکل کینئ چې دې نه به کورونو ته انشاءالله هغه انتظام کیږي. او دا ملګري به یې کوي، دوی په خپله سروې کړې ده، دوی به یې علاقې ته رسوي. لا علی التعین، په دې کې به دا تعین نه دا پلانی والا دی پلانی والا دی، بس چې چاته ضرورت دی دا یو لله فی الله د صدقې مد دی چې چاته ضرورت انشاءالله دوی به کور ته رسوي او کیږي به انشاءالله. تاسو دعا کوئ رب العالمین دې عمل